هغه ځای دی چې چرته کې مفتي صاحب باندې بلاست کیږي یعنی خبره ډیره کلیر وا ټارګټ ډیر زیات کلیر و چې مفتي صاحب دا گیټ ته دا وقف ته په دی باندې مفتي صاحب جمعه ته انټر کیږي دا مفتي صاحب دنه پروت ډډه والے و اخبار زخمی شوی و ډیره زیاته او وینم د منو ته لغه هسپتال دم چې رسولو بس حال دم خو خبرې مبرې وکړلې د شاته او جی بس چې راومره سم مفصل د پروتو بس زړه کې هم دارال چې بس هر څه خو شو بس مخامخ خو سم رانه بس هر څه وکړل مفتي صاحب نږدې سکیورټي ګارد وي نو دا ټیم کې تاسو مفتي صاحب سره نه راتلی کنه تاسو مفتي صاحب سره د ټول نږدې والا کان چې کومه لکان نږدې واغه خو سره ولګید خو کې کومه لکان ټول پرې وتل مفتي صاحب خو لراله نو اولنی خبره طریقه څه وشي سی ویل تاسو ته بس موږ درا ورسېدو بس د سی ویل بس برابر هم پیښ شو ته دغه شور مور مکه وړ او چې ګاډي تم واچول هغه نه بعد نو خبره ونه کړې چې پرشن به وکړ درا ورته لا د خپل څونه پیسې لګي ارڅ کې د خپل تم روغو هغه چې بس پرشن ته نه باسته 15 منټه پکې ټول نه تیرې چې جواب را لراکو دا غلې ویران پاتې شو دا گیټ ویران پاتې شو د جمعه دا منبر ویران پاتې شو منبر سے به مفتی سے به بالاخر هغه خاموش کو د مفتی منیر شاکر صاحب نږدې سکیورټي ګارد را سره موجود دی کله چې دا بلاست کیږي همدا سکیورټي ګارد دا ملګری راځي په خپل لاس باندې پغې کې مفتی سر وچتي حقایق سو دا واقعیا څنګه پیش رااله د خپل سترګو باندې لیدلی سي دا ټولر سره د سکرین باندې دو اول خراته دا وایي چې دا بلاست وشو په دغه ټیم کې حالات سو تاسو خپل باندې چرته وي من په خپل باندې بس د شاته چې بلاک او د والو ته پیښ مونږ بس دلته راورسېدو چې راورسېدو د کسان پراتو مفسد دنه پروتو او نور کسان بار پراتو ایو چې هغه سترګې لګېدلې وه خواتلې په خپل دغه باندې او ټوپک هم ورسره او نور بل د مفسد دنه پروت ډډه والې وه اخبار زخمی شوی وه ډېره زیاته او وینم د منو ته لغه هسپتال دم چې رسولو بس حال دم خو خبرې مبرې وکړلې صرف بقاعده دا مې ویله چې زما خپې سوځي نور بس بچ د خپې مې صرف سوځي بس هغې نه پچې ډاکټران هغه شو بس ایمرجنسي ته مې وړه پرېشر ته یې وړلو نو مزه کې بس آرمي رااله پولیس والا رااله کسان ډېر رااله بس هغې نه بعد چې بس پرېشر ته نه وتو 15 منټه پکې نه تېرېدو ډاکټران راووت یو پات شو دا راته وایي چې کله دا بلاست شو تاسو دغه ټیم کې چرته وایي سم کول او څنګه ورځ رمضان راورسو مفتي صاحب په کوم حالاتو کې من خو دلته شاته او جي بس چې راومرسه مفتي دلته پروت و بس زړه کې هم دارال چې بس هر څه خو شو بس مخامخ خو سم رانه بس هر څه وکړل خو بس مفتي هم ډېر سخت خپه و 15 کاله مشرل ته تیر کړه د بچی نه راته بل غږ نه دی کړی بس د بچی په دغه به حسابولو پیښ ته خو د مفتي صاحب نږدې سکیورټي ګارد وي نو دا ټیم کې تاسو مفتي صاحب سره نه راتلی کنه تاسو مفتي صاحب سره د ټول نږدې والا کان چې کومه لکان نږدې و هغه خو سره ولګېده خوا کې کومه لکان ټول پرې وتل خو ځینې شاته او ځینې مخکې وو کسان شاته چې کوم هغه هم بچ شو او مخکې چې کوم هم بچ شو کوم چې نږدې و هغه ولګېده نو دا چې والو ته سیده شی مخامخ لاړه سیده لاړو سګر ته د دیوالونو څه ونیولو او سم مخامخ لاړو کسان بچ شو ډېره او 3 کسان پکې زخمیان شو بس دا مفتي صاحب سره چې کوم کسانو نو دا لاروي او که د سکیورټي ګارد او که طالب علمانو څوک سره دوه دانې چې کوم سکیورټي و به ته مسافر خپل مو به ته مسافر او سکیورټي مو کارې نه مو سبق یې ویلو ته مفتي صاحب ته راتلو او مفتي صاحب نه سبق مو کوم ویلو شاګردانو ټول نو دا دغه ټیم کې د مفتي صاحب سره راتلل جمعه ته کناسي او د دې نزان لار روانو دی په اچانک ولګي نه جمعه ته راتل ور سره جی د جمعه ته روانو زه ور سره ول زه ور سره بس سره زخمین شو تا چې رامنډه کړل مفتي صاحب په کوم حالاتو کې پروت دلته مفتي صاحب ډېر بس سترګې خسیرز پروت صرف سترګې مغړولې خبرې مکړلې خپې خوګل ته ډډه واله د دیوال ته او دا وینم دا غدي مفتي صاحب خسیر دلته نم چې گاډي کې واچ هسپتال پورې خبرې کولې تاسو مفتي صاحب خو لراله نو اولنی خبره طریقه څه وشي سی ویل تاسو بس موږ درا ورسېدو بس د سی ویل بس برابر هم پیښ شو ته دغه شور مور مکه وړ او چې گاډي تم واچول هغه نه بعد نو خبرې ونه کړې بس بیل د هسپتال چې ورسېدو دلته بس عبد الله سره خبرې کړې چې د خپې مسوځي نور روغ د خپې مسوځي ستن من نه ته وځي سوځي مغلش او سامل چې ورستنې من ورته ول بس هغه نه ډاکټرانو ویل دا پرېشر ته بوزوي او د خپې دغه کو نو موږ شورم په دې جوړ هسپتال کې انجام وکړله چې خپل به نه کاټ کو دنه
دا خو روغ دی دا خو خبرې کوي سم دم دی د نه خپه باندې لانجه وه بس دی ورته چې پریشان به وکړه عبدالله ورته ویله د خپې څومره پیسې لګي هر څه کېږي دا خپه ته موږ روغو هغه چې بس پرشنټر ته نه باسته 15 منټه پکې ټول نه تېرېده چې جواب یې راله راکړو نه تاسو خپله باندې روچت کو په هغې کې م راواخیستو نو هغه خپای ته کټ شوي وه ډېر زخمي و نور وجود کې په سر باندې نور وجود رک روغ و مخ یې روغ و سر یې روغ و بدن یې صرف د خپې زخمي وه خپه دومره نه وه زه اکسرایانو کې راغلی یم د تصویران ایستل شوي م دي بس دغه خپه وه نور بچ رک روغ و خپل لاس مې غېږ کې اوچت کړی په خپل لاس مې سټیچر کېښی دی نو تاسو تپوس ونه کړو چې د مرګ د څه نه واقع شو آیا بلډ ته ډېر لاړی د وینې د وجې نه د انسان مرګ واقع کېږي په ګاډي کې تینه تلې وه هلته کې نقصان وشو دومره وینه دې نه وه ستلې سرجي خپل سر دومره وینه چې انسان تېره ګرمه کې ولته ګرمه کې دومره وینه هم ځي نه چې انسان ولګي دومره ګرمه کې دومره وینه نه ځي پوه شو چې لږ هغه شي نو به یې ته وینه روانه هلته چې ورسېد هر څه پټۍ مټۍ مې تاو کړه وینه هم ښه ودرېده خو چې هغې نه بعد یې دا ویوړو پرېشنټر ته بس هغې نه بعد بس ته جواب راکړو چې وفات شو اخري خبرې څه شوي وي ستاسو سره مفتي صاحب خبرې بس عبدالله سره شوي دي او هغه سره خبرې وکړې د هغې نه بعد چې موږ ته دننه موږ ته اخري خبرې هم نه دي شوي مثل د ودرولي بار دننه پرې وستم نه جي بس مفتي صاحب رانه دننه کړو پرېشنټر ته یو کس یې دننه نه دی پرېښی عبدالله چې کوم دا بچنګې دی د مفتي صاحب هغې څه وایي چې اخري څه نصیحت یا څه پیغام بس څه به وایي جي بس هغې به څه ووایي پکې بس هغې ته به نظامن زوی دی بس دا موږ ټول ورسره ولاړ یو دا ښه کلک ورسره ولاړ مفتي صاحب تاسو څه ویل چې دمکې نه راته میلاویږي ورې تاسو خو سیکیورټي ګارډ وو چې تکړه شئ ایکټیو اوسېږئ څه نصیحت پې کو څه انسټرکشن به درکول تاسو ته د دمکینو د ښه ډېرې میلاوېدې وټساپ باندې خو بس عبدالله به م ورته ډېر ویله چې ابا لږه خیر دغه کوه خو هغه هم نه منې کېدو هغه به خپل حق ویله غریب سره مرسته چا به چې ظلم کوو هغه سره به هغه خلاف ولاړو پوه شو ظلم به یې نه منلو غریب سړي سره به کلک ولاړو هغه به دا نه وایي چې دا خبرې نن دا خبرې زه ونه کړم دې جومات کې دې منبر باندې دا خبرې ونه کړم مال د الله پاک رانیسي وایي هلته ما خدای پاک رانیسي هغه له څه جواب ورکوم او مفتي صاحب به صرف په دې ګیټ باندې تلو که نور بل ګیټ به ولې نه استعمالو بل ګیټ هم په دې نه وجه په دې وجه نه استعمالو چې څه ټایم کې مفتي صاحب ګیټ مونځ نه راوتو نو هلته به رش ډېر و نو موږ هلته چمن کې سیسټم برابر کړی و د ټولو خلکو میلمانو چې دلته نو مفتي صاحب لاړو نو هلته به ټول میلمانه راتله ټول به میلاوېدل ورسره نو په هغه ګیټ هم ځکه نه رسېدل هلته به رش ډېر و دا مله خو لاره جوړه کړې خپله لاره مو ته جوړه کړې وه او په دې ګیټ نو بس رایستو دا یې لار وه دا ورته مو خاص دا لار جوړه کړې وه مفتي صاحب دپاره صحیح ټیک شو خپله مو سره ډېر نږدې وخت تېر کړی دی مفتي صاحب د الله مغفرت نصیب کړي الله دې جنتونه ورکړي څه داسې لمحات دي د هغې د ژوند چې تاسو ته یادېږي یو یادونه یې درته پرېښودل بس یادونه مې خو بس په نیمه لار کې پرېوستو دا یې راسه به د خلکو هم دغه وکړه چې بس رانه یوړو سړی روغ جوړ سړی رانه یوړلو خفه په دې بس غم خو ډېر دی پوه شو چې 6 کاله مو سره هلته تېر کړله لکه د بچي غوندې کې راغټلو زما خپله 20 کاله عمر دی بچي نه راته بل غږ نه دی کړی پوه شوې لاس یې راماندې راښکلی سخته راماندې راغلې راسه کړې ده لاس یې راسړولی دی ستنګ یې دغه ته یې نه سختې ته یې نه یې پرېښي الله دې صبر درکړي تاسو له کتونکو عمده هغه ځای دی چې چېرته کې په مفتي صاحب باندې بلاسټ کېږي او د مفتي صاحب باقي د هغه زخمي کېږي بیا په هسپتال کې هغه ته شهادت نصیبېږي هم په دې ګیټ باندې به زه تاسو لږه شانته کې منظرکشي کومه مفتي صاحب به عموما په دې ګیټ باندې به جومات ته تلو د هغه ژوند سو مکتبه کور او دا جومات او د جومات ته چې به تلو دا ګیټ خصوصي طور باندې د مفتي صاحب دپاره وقف کړو چې د هغه انټري به هم په دې ګیټ باندې کېدله مفتي صاحب چې څنګه راځي دې ګیټ ته څنګه باقاعده طور باندې انټر کېږي هم دلته مفتي صاحب باندې بلاسټ کېږي چې کله بلاسټ کېږي مفتي صاحب بیا باقاعده طور باندې د سیکیورټي ګارډ مطابق مفتي صاحب ډډه والې وه هغه نه بلډ تللی و د هغه خپه زخمي شوي وه کافي بلډ ته تللی خو مفتي صاحب ریلیکس و هغه ټیم کې حوصله نه وه بایللې او باقي خپل سیکیورټي ګارډ ته ویل چې ما هسپتال ته ورسوئ شور شرابه مه کوئ څه داسې خطره نشته زما د مرګ همدا د هغه خبرې وي بیا په ګاډي کې چولی کېږي الارچ هسپتال ته د هغه منتقل کېږي او هغه نه بعد د مفتي صاحب شهادت واقع کېږي دا هم هغه ځای دی چې چېرته کې مفتي صاحب باندې بلاسټ کېږي
یعنی خبره ډیره کلیر وا ټارګټ ډیر زیات کلیر و چې مفتی صاحب دا گیټ ته دا وقف ته په دی باندې مفتی صاحب جمعه ته انټر کیږي او دغه ټارګټ ډیر زیات کلیر و دلته کې هغه بارودي مواد دغه د پاره نسب کیږي څنګه چې د موز د پاره مفتی صاحب راځي انټرنس کیږي بلاست کیږي او د بلاست سره مفتی صاحب دغه ښکار کیږي ور سره د درې ملګری نور هم چې کوم سکیورټی ګارد ورته ویل شي طالب علمان ورته ویل شي ګیر چا پیرا هغه هم په دی بلاست کې شدید زخمیان کیږي زه به صرف دا وایم چې مفتی صاحب د پښتنو د دې خاورې د دې هتي د سر سړیو او دغه سر سړی به په دې ګلۍ باندې په دې ګیټ باندې جمعه ته تلو دا ګلۍ ویرانه پاتې شوه دا ګیټ ویران پاتې شو د جمعه دا منبر ویران پاتې شو منبر سے بھی مفتی سے بھی بالاخر هغه خاموش کو مفتی صاحب خبره او ګناه صرف دا وه چې صرف د حق خبره به کوله سپینې خبرې به ویلې دغه روایتي عالمان دا به چیلنج کول پر ډاګه خبره به کوله سپینیت سړی او ستغه خبره به کوله د الله نه علاوه به د هیڅ چا نه هېرېدو د دارو به مخکاره نومونه اخیستل د دغه جاهلانو عالمانو به مخکاره نومونه اخیستل د سیاسي ګوندونو به مخکاره نومونه اخیستل په ډاګه به خبره کولو دا یقینو چې مرګ چې کم دی دا ټول اختیارات دار څه د الله تعالی په لاس کې د خپل حفاظت په کوي دا یقینو بالاخر چې کوم منبر باندې به خبره کولم دغه منبر هغه جماعت سره دغه د ژوند د ختمولو کوشش وشو او دغه مرګ چې کم دی په الارچ هسپتال کې هغه ته شهادت نصیب شو الله تعالی دې هغه مغفرت نصیب ورکړي او کور والا دې الله تعالی صبر ورکړي اجازه د نغواړم د الله په امان